الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته أجمعين. ګرانو کتونکو السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته. د معمول مطابق نن یو ځل بیا حی علی الفلاح پروګرام او د یو عظیم شخصیت سره به ان شاء الله اهمه گفتگو کیږي. د نن ورځې موضوع د تصوف په حق باندې به خبرې کیږي. کتونکو ان شاء الله د شیخ صاحب محترم نه به بهترین خبرې واورو. خو ړومبنی دا چې تصوف اصل کې د نیکانو خلکو سره وابستګۍ ته ویل کیږي چې د علماو سره او دغه رنګې د بزرګانو دین سره د موت وابستګي راشي، نو د دغو نیکانو خلکو د وجې نه به زه ورته نیک ګرځېږو. لکه څرنګې خپله خو اسیم ګناهګار یو، حقیقتا چې ځانونه د ګناه نه نشو بچ کولی، خو یو طریقه شته چې د نیکانو خلکو سره وابستګي وکړو. تصوف یې دغې ته چې د نیکانو خلکو سره تعلق جوړ کړو، د نیکانو خلکو سره استوګنه، د نیکانو خلکو په طریقې باندې خوراک، ځکه چې دا نیکان خلک دا ټول د نبی علیه السلام طریقې په ځان کې طرز عمل ګرځولي وي او د نبی علیه السلام په طریقو او د سنتو مطابق هر یو قول او فعل یې وي. نو دغې وجې نه دا موضوع چې کوم دی موږ تعیین وکړلو چې خلکو ته پته ولګېږي چې د نیکانو خلکو سره ناسته پاسته څومره اهمیت لري. نن پروګرام کې موږ سره تشریف فرما ډیر معزز او محتشم شیخ القرآن والحدیث جناب مولانا تحسین الله حقانی صاحب موجود دی. دوی سره به هم گفتگو کو، هم خبرې کو. شیخ صاحب لومبنی په دې پروګرام کې درته هرکلی یو او بیا د تاسو یو جهان مننه او شکریا چې په دمره سختو اوقاتو کې موږ ته څه وخت راکړلو او د دین اسلام دپاره هم دغه خپل وخت هغه کړلو. الله تعالی مو همیشه دپاره خوشحاله او آباد لره او د تاسو ډیره شکریا. شیخ صاحب محترم څنګه یو حالات ښه خیره؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره مهرباني، زه اول ستاسو شکریا ادا کوم. مهرباني، شکریا. او الحمدلله حالات ډېر ښایسته ښکلي روان دي، درس تدریس هم ښه روان دی او الله جل شانه د دې نه بهتر کړي. امین. شیخ صاحب محترم انشاءالله چې د ما به کوشش دا وي چې زه ډېرې کمې خبرې وکړم، ځکه چې خبرې به د مونږ کتونکو د ستاسو نه واوري او که څه خبرې اوږدې شي نو د هغې بېادبي اول نه چې کوم دی معاف او هغه خبره چې انشاءالله مونږ به کوشش وي چې د بېادبۍ مظاهره ونه شي. شیخ صاحب محترم نن په دې پروګرام کې زموږ موضوع تصوف، نو په دې کې به چې کوم دی تاسو همه گفتگو کو او بیا به چند سوالات وي چې هغه به مونږ د ستاسو مخې ته ږدو او د مونږ کتونکو لپاره بې زیری نظر ګرځوو. نو ړومبنی شیخ صاحب محترم زموږ دغې کتونکو ته د تصوف معنا وکړو، د تصوف هغه مقصد چې لغوي او اصطلاحي تصوف یې څه شي ته؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تصوف لغوي معنا دا د صفا نه دی جی، او صفا صفای ته وایي جی، د قدورت خلاف، جی، د خیرو خلاف، جی. او تصوف ته تصوف وایم ځکه چې په دې سره د زړونو صفایي کیږي، جی، د زړونو هغه قدورت جی او خیرای دا صفه کیږي. جی، دا لغوي معنا یعنی تزکیه د نفس، تزکیه د نفس. جی. او اصطلاح یعنی د علماو په اصطلاح کې جی. دوی اصطلاحي تعریف عربي الفاظ داسې راوړي: جی، هو علم تعرف به جی. احوال تزکیه النفوس. جی. دا یو علم دی چې په دې سره حاصلیږي هغه پیژندګلا د احوالو د تزکیه د نفس، جی. چې دا نفس دا به په څه طریقې سره پاک شي. جی سبحان الله. دغه علم داسې علم حاصلول دې ته علم تصوف وایي. جی. و تصفیة الاخلاق، د اخلاقو صفایي به څنګه راشي، جی. او دارنګې تعمیر الظاهر والباطن، د انسان ظاهري او باطني تعمیر جی. دا به په کومې طریقې سره راشي. جی. لنیل سعادت الابدیت، جی. دې دپاره چې موږ ته او دې ټولو ته سعادت ابدي یعنی هغه همیشه کامیابی او سعادت او
خوش قسمتي حاصل شي. سبحان الله. دا اصطلاحي تعریف. جی کتونکو لږه تاسو به د شیخ صاحب محترم نه د تصوف تعریف چې کوم دی اورېدلی وي. تصوف اصل کې ویل کېږي تزکیه نفس ته، چې خپل ځان چې کوم دی دا د ګناهونو نه پاک وي، چې کله انسان د ګناهونو نه پاک شي نو آخرت چې کوم دی شیخ صاحب بیا دغه انسان ښه کېږي. شیخ صاحب محترم زما په ذهن کې دا یو سوال دی او اکثر کتونکي به هم په دې باندې پوه شي، لکه د هر څیز لپاره خپل اصول الله تعالی احکام په انسانانو مسلمانانو باندې فرض کړي، مانځه لپاره خپل احکام مطلب یو حکم دی د الله د طرف نه، خو خپل اصول الله بیان کړي چې ځای به پاک وي، مخقبلې ته مخ کوي، همدارنګې خپل شرایط دي. نو داسې د زکات دپاره، د حج دپاره، نو تصوف دپاره داسې څه اصول وي، داسې څه شرایط په احادیثو کې یا مطلب دا چې کتبو ذکر کړي دي؟ او دي ذکر کړي دي. علما حضرت فرمایي دا لکه څنګه چې دا نور فنون دا د یو ماهر استاد نه بغیر نه حاصلېږي. که سړی دنیاوي یا عصري علوم حاصلوي نو خامخا یو ماهر استاد د هغه په نګرانۍ کې به وخت تېروي. که ډاکټري حاصلوي ډاکټرانو سره ماهرینو سره به وخت تېروي. که انجینري حاصلوي دغسې تصوف علم دا هم چې حاصلوي نو یو الله والا عظیم شخصیت چې هغه الله والا وي، نیک وي، پرهیزګار وي، د هغه په نګرانۍ کې به وخت تېروي. بیا علما حضرت فرمایي چې دا کوم مرشد دی او د نه ته خپله تزکیه کړې، خپل اصلاح د بدن او تعمیر د ظاهر او د باطن ته کړي، د هغه دپاره هم څه اصول او شرایط شته. او دا څوک چې تینه کوي دې ته مسترشد وایي، دا مرید دې دپاره هم څه اصول او شرایط شته دی. اصول او شرایط د مرشد دپاره چې ته د چا نه خپل ځان تزکیه د نفس تزکیه حاصلول غواړې نو هغه اصول او شرایط یې دا دي چې کم از کم دا مرشد دا به د اعتقاداتو نه، د معاملاتو نه او د عباداتو نه چې څونه قدر ضروري علم دی دا به ورته حاصل وي، چې فرض اندازې دی، او په وخت د ضرورت کې به دی معتمد علماو طرف ته رجوع کوي. دویم شرط او اصل یې دا دی چې دی به د معصیاتو نه ځان ساتي. دریم اصل یې دا دی چې دی به صحبت یافته وي، یعنی د نیکانو صالحانو سره به د دم صحبت حاصل شوی وي. څلورم شرط یې دا دی او اصول یې دا دی چې د په هغه صحبت کې به اثر وي، چې ورسره کښېنې په تا باندې به اثر راشي، تا ته به الله در یاد شي، تا ته به آخرت در یاد شي. زاهد به وي، دنیا پرست به نه وي، د الله د طرف نه چې حلال مال چې څونه میلاو شو په هغې باندې به قناعت کوي، د زیاتوالي کوشش پسې به نه وي، او د صالحینو په نزد باندې به مقبول وي. دغسې یو څو شرایط دي چې دا په ده کې موجود وي، دا د دې لایق دی چې دی تزکیه وکړه او دی نورو خلکو هغه اصلاح د ظاهر او د باطن وکړه. دارنګې چې دا څوک کوم مسترشد دی او څوک د خپل ځان اصلاح کول غواړي د ده دپاره هم داسې شرایط شته دی. هغه شرط دا دی چې ده ته به هم دونه علم خامخا حاصل وي، هغه اعتقادات او هغه معاملات او هغه عبادات چې څوره اندازې فرض او واجب دي او په وخت ضرورت کې به معتمد علماو طرف ته رجوع کوي، دا ولره شرط دی. باقي دا کوم مرشد چې الله والا دی د طرف نه چې څه معمولات د په ذمه باندې دي د هغې به پابندي کوي. په خپل مرشد باندې دی باندې به د افضل الناس عقیده نه ساتي چې ګورې دا په ټوله دنیا کې افضل دی، البته دا عقیده به ساتي چې زما دپاره نفعمند انفع چې دی هغه دغه. سبحان الله. مثال یې داسې وي لکه یو کس د یو مریض دی یو ډاکټر نه علاج کوي، نو داسې به نه وایي چې دا ډاکټر په ټوله دنیا کې اول نمبر ډاکټر دی، دې نه اوچت ډاکټر نشته. البته دا به عقیده ساتي چې ما دپاره مفید چې دی عمده ډاکټر دی په ټوله دنیا کې. دغسې به دا مسترشد دا مرید دا هم دا عقیده ساتي او ورسره چې څه معمولات دته د خپل مرشد د طرف نه میلاو شوي دي د هغې به څه کوي، پابندي کوي او د ګناهونو دې نه به ځان ساتي. په دغې اصولو باندې چې روان وي انشاءالله چې د تزکیه به کېږي. جی لکه شیخ صاحب محترم چې مرشد چې کوم دی دا د اسلام په اصولو باندې روان یو، بیا چې کوم بیا غی جوړېږي مرید جوړېږي، نو اهم د اسلام په طریقو نو دا تصوف بیا ډېر اهم کردار ادا کوي. جی شیخ صاحب محترم نن سبا دور کې د تصوف څومره اهمیت لري؟ لکه اکثر ځینې خلک د اجتناب کې داسې مسایلو نه، خو نن سبا دور کې د انسانانو مسلمانانو ته او موږ تاسو مطلب ټولو کتونکو ته د تصوف څومره اهمیت دی؟
نن سبا خو ډیر زیات هم اهمیت دی ځکه چې دور پر فتن دی د فتنو دور دی اصلاح انتهایی ضروری ده د حضور صلی الله علیه وسلم په زمانه کې تزکیه حضور علیه الصلاة والسلام الله پاک لوی شان ورکړی صحابه کرام د دوی په مجلس کې به کېناسته په دې ناسته کې به دونه تاثیر و چې د هغه اصلاح به وشو دې نه زیاتي معمولاتو ته ضرورت نه و اوس هغه زمانه ډېره وخت وشو چې هغه تېره شوې ده ډېره لرې تېره شوې ده هغه اثر اوس باقي پاتې نه دی اوس خو په دې زمانه کې چې دا پرفتنه زمانه ده او دا د فتنو نه ډکه زمانه ده انتهایی زیات ضروری دی چې خلک د فتنو نه د ګناهونو نه د معصیاتو نه بچ شي او د یو الله والا ولی او مرشد په لاس کې لاس ورکا او دا وایي چې ما تا خپل ځان حواله کړی دی ته چې ما ته څه احکامات کې څه تعلیمات وي زه به په هغې باندې عملي پیرایم نو د مخکې په زمانې په نسبت باندې نن سبا اهمیت نور هم زیات دی جی ماشاءالله کتونکو د شیخ صاحب محترم سره ډېرې ښایسته خبر روانې دي شیخ صاحب دا یو سوال هم په د اخیری کې کول غواړو او هغه دا چې د تصوف دا سلسله د کوم وخت نه شروع شوې وه د نبي علیه السلام په دور کې وه یا د تابعینو په دور کې یا د ائمانو په دور کې نو دا د کوم وخت نه د تصوف دا سلسله روانه شوې تصوف دا سلسله دا عین د حضور صلی الله علیه وسلم په زمانه کې هم شروع وه صرف دونه ده قرآن کریم کې د تصوف ته تزکیه نوم ورکړی شوی دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې الله تبارک وتعالی ارشاد دی لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم یتلو علیهم آیاته دا د حضور صلی الله علیه وسلم هغه فریضې دي چې الله رسول را لیږي څه ډیوټي به وي فریضه به یې څه وي یتلو علیهم آیاته د قرآن کریم آیتونه دا به ورته تلاوت کوي والحکمت حکمت د حضور صلی الله علیه وسلم خپل خبر احادیث دا به خلکو ته بیاني ویزکیهم او تزکیه د نفوس بین کوي نو حضور صلی الله علیه وسلم په زمانه کې د دې هغه قرآني نومي تزکیه و رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل احادیثو کې دغه تصوف نه تعبیر په احسان سره کړی سبحان الله یو حدیث کې راځي مل احسان جبريل تپوس کوي مل احسان احسان څه ته وایي او احسان ما واستانه مطلوب دی احسنو او ان الله مع المحسنين والله يحب المحسنين احسان ضروری دی مطلوب دی موتان نو تپوس کې جبريل چې دا احسان څه شی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم جواب ورکړي ان تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ته په داسې طریقې سره عبادت وکړي چې گویا الله لاره ته ویني اگر چې الله پاک د لیدو نه دی لیکن گویا بل فرض ته ویني نو بیا به ته څنګه عبادت د الله تعالی کړي چې بل فرض ویني اګه داسې نه وي نو کم از کم په دې طریقې سره عبادت د الله تعالی وکړه چې دا خو د خیال وي چې تا خو ویني کنه سبحان الله همدغه شی احسان دی چې موږ داسې اصلاح وشي عبادت کې داسې خوند پیدا کړو چې داسې عبادت شروع کړو چې گویا موږ الله پاک مونږ الله لره وینو او که دا نه وي چې کم از کم مونږ خو الله ویني چې دا خیال پیدا شو بس د تصوف هغه مقصد حاصل شو ډیره مهرباني شیخ صاحب محترم په اخره کې شیخ صاحب محترم زموږ د حکتونکو ته او دغه معاشرې ته یو اصلاحي یو پیغام ورکو که هغه تصوف مطابق وي که هغه اعمال صالحه مطابق وي داسې یو مختصر یو پیغام ورکو چې د خلک عملي شي ځکه د تاسو چې کومې خبرې دي هغه ډېرې ښایسته وي او ټول عمر د حدیثو خدمت هم کړی نو د تاسو چې کومې خبرې هغه د ستاسو په ژبه باندې ډېر زر پر عمل ګرځېږي ډېره مهرباني کتونکو حضراتو ته زما دا پیغام دی قرآن کریم کې آیات یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ای ایمان والو تاسو د الله تعالی نه ویریږئ وکونوا مع الصادقین صادقین خلکو سره معیت او صحبت اختیار کړئ نیکانو خلکو سره صحبت اختیار کړئ هغوی سره ناسته پاسته وکړئ مفسرین کرام فرمایي چې صادقینو سره معیت دا معنا دی دون صحبت او دون مصالحت او دون مصاحبت سره وکړه چې لتكونوا مثلهم چې تاسو هم د هغوی په مثل باندې شئ نو ما ټولو حضراتو ته دا پیغام دی چې په هر علاقه کې او په هر زمانه کې د الله اولیاء او نیکان بندگان شته دي
ځکه چې الله جل شانه حکم فرمایي مؤمنانو ته چې تاسو صادقینو سره معیت او صحبت اختیار کړئ. نو اوس دا ناممکنه ده چې په دنیا کې د صادقین نه وي، اوس دا ناممکنه ده چې په دنیا کې د صلحا نه وي. الله یې حکم کوي چې ورسره شئ، صحبت اختیار کړئ، او وی دي نه، دا ناممکنه ده. نو په هر ځای کې صالحین الله والا بندگان شته دی. ما ټولو حضرتو ته دا پیغام دی او دا درخواست دی چې الله والا سره تاسو صحبت اختیار کړئ، داسې لکه څنګه چې هغه الله والا جوړ شوی دی دونه صحبت اختیار کړئ چې تاسو هم الله والا جوړ شئ، چې بیا نور خلک تاسو د صحبت د وجې نه الله والا جوړي. سبحان الله. ګرانو کتونکو، دا د نن ورځې پروګرام او موږ سره ډېر معزز او محترم شخصیت شیخ القرآن والحدیث مولانا تحسین الله حقانی صاحب دا پروګرام وکړلو، او دا حقیقت د ما لپاره یو د فخر خبره او د ما لپاره یو باعث د خیر خبره چې د داسې شيوخو سره او بیا داسې یو عظیم هستی سره د مونږ ملاقات وشو، د مونږ کتونکو ته داسې عظیمې بهترینې خبرې وکړلې. الله تعالی دې وکړي چې دغه پروګرام باعث د خیر وګرځېږي. دا د نن ورځې پروګرام په دې وخت درنه غواړم اجازت زه او شیخ صاحب محترم انشاءالله بل پروګرام پرې په الله باندې سپارلي غواړم. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. هذا النور شفاء صدور فاض وهنا حلقات الصديق، قلب ينبض بالقرآن وهنا